په کم اختلاف باندې شیطان ډیر زیات خوشحالیږي. حدیث مبارکو کې راځي شیطان د سمندر د پاسه تخت لګولې او د خپل کسانو ته چې کله دوی ورغون شي د شیطانانو ته پوسو د قصص وکړه. یو وی چې ما په زنا ور واچو سیتام کار کړي، بل ما په ډاکا ور واچو، بل ما په سود ور واچو، بل س یو پکې راشي داسې کمزورې ګوټ شانتي. هغه وی نن ما د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کو او د دې اختلاف نتیجه دار وته چې خاوند رالی غوسه شو او خپل ښځې ته 3 پیری طلاق ورکړو. بس د خبره ختم کړه. نو شیطان سویا مشر راشه تا وی زبردست کار کړی دی، د جرړې کار خو تا کړی دی، بس اوس په خاندانونه پکې تباہ او برباد شي. اوس په د ښځې کور هم او د سړي والا کور هم د دننه فتنې او فسادات به شروع شي، ډېرې رشتې به پکې ماتې شي. زه به تا که نه درځم، ته به زما که نه راځې، دروازې به په یو بل پورې بندې شي او بس ډېرې رشتې به پکې یوې نوې فتنې او فسادات به پکې څه شي مخې ته راشي. نو زه ښځو خاوند ته درخواست کوم جناب دا ډېرې مقدسې رشتې دي. ګورئ ښه کو ښځه غوسه شي خاونه لږ ناکام وکړه، خاوند غوسه شي ښځې د ځان نه خاوند مه سازوه، لږه ګزاره وکړه. نبي علیه السلام ما ته ټوله نقشه ښودلې ده، خو کاش ښځه نه ده خبر او خاونم نه دی خبر. بس جګړې دی او جنابو په وړه خبره دی جی 1 2 3 1 2 3